سوات کې کوم حالات دهشتګردي وه او عمران خان دلته سوات کې ولې جلسه امن یې راوستو جی کوم امن چې اوس راغی که نه دا خو د سوات قامي جرګې او د سوات ولسي پاڅون د دې مشرانو په ذریعه راغلی عمران خان خو وایي چې زه د ملک د مفادو دپاره او د دې ولس دپاره لیږم دی خبره کې څونه صداقت د دې قوم د سره مستقبل نشته چې عمران خان ورپسې وي بسم الله الرحمن الرحیم جی قدرمندو کتونکو دا وخت د منګوري ښار په بازار کې موجود یم قدرمندو پښتنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تیرو لسو پنځلسو ورځو نه د پاکستان تحریک انصاف عمران خان کومه درنه روانه ده د دې حکومت د غورځولو دپاره دلته د سوات د خلکو سره موجود یو د سوات د خلکو نه به رایې اخلو څه ګڼئ چې دا عمران خان چې دی دا ټیک کار روان کړی که نه او د دې په حق کې دي چې دا حکومت دې گزار شي او که نه دا بل حکومت دې برقرار وساتلی شي قدرمندو پښتنو د دې منګوري ښار یو اوسیدونکی را سره موجود دی د ټولو نه مخکې خپل تعارف وکړه حاجي صاحب څه مو نوم دی چېرته دی زما نوم عبدالخالق دی د باجوړ اوسېدونکی یم حاجي صاحب څه ګڼئ عمران خان دا کومه درنه چې روانه کړي دا ټیک ته که غلط دا ناکامیابه ده د ټولې پالیسۍ نه ناکامیابي دي او که دا کوم حکومت راغلی دا هم ناکامیابه دی ځکه چې دوی ټولو لس کاله پنځلس کاله حکومت کړی دی دې شهباز شریف هم کړی دی نواز شریف هم کړی دی د عمران خان دا تېر شوی 15 کاله حکومت ونه کړو اوس یې په دې صوبه کې حکومت نه دی دا ټول غلي دي او غل د غل څه احتساب نشي کولی دا د خپلې کورسۍ دپاره د اقتدار دپاره لګیا دی ټولو نه یک نمبر غل او ډاکو دا دی تاسو عمران خان کوم مارچ چې روان کړی دا ټیک دی که غلط دا خو بالکل صحیح دی هغه کم خپل حال مال چې کم لیکلی هغه یې هسپتالونو ته وقف کړی دی نو باقی خو خلک د مال لپاره دنیا کې منډه وایي نو خو هغه مال هم خلکو چې زه مړ شم زما دا مال به بچو ته پاتې شي ښځې ته به پاتې شي هغه هسپتالونو ته وقف کړی دی نو څنګه عمران خان د خپلې وفادو لپاره لګیا دی څه ګڼئ چې دلته په سوات کې کوم حالاتو دهشتګردي وه او عمران خان دلته سوات کې ولې جلسه امن یې راوستو جی امن دی جی موږ ته خو څه مسله نشته په سوات کې خو ښه امن دی دې خلکو نه تپوس وکړه نه کوم امن چې اوس راغی که نه دا خو د سوات قامي جرګې او د سوات ولسي پاڅون د دې مشرانو په ذریعه راغلی د پاکستان تحریک انصاف له اړخه هېڅ داسې موقف د سوات په حوالې سره نو دې نه خو مسلم لیګو نه مخکې حکومت وایي د طالبان هم راغلي او پوجان هم راغلي پته نه لګي دا څه مسله وه موږ دې خبر نه ووتو وایي د واپس بیا رالو موږ خو دې خبرو نه من نه یو خبر څه مسله ده آینده مو څه خیال دی څوک په سلیکټ کوی لري عمران خان صحیح ده نو هغه چې ته په خپله باندې ته ځانه مال ګټې که نه ته خو به خپلو بچو او خپلو ښځې له او دې له به زور کوې که نه او ته زما د بچي رالو شي دوی پراته شي که نه نو هغه خپل مال چې دی خو هسپتالونو ته وقف کړی دی نو کورسۍ څه پایده چې هغه په کورسۍ له پاسه کښېنه جواب یې چل وکړي چې په کورسۍ کښېني خو د مال لپاره خلک حملې وایي نو خو مال چې کم دی خو وقف کړی دی نو خو دې قوم دپاره لګیا دی خپل دغه دپاره خپل حق تپوس کوي قوم وایي د خپل حق تپوس وکړي څه ګڼئ دا ټیک دی که غلط زما مطابق خو دا بالکل غلط دی ځکه چې دله پکار دی چې انتخاباتو ته صبر وکړي او په دې باندې عوامو ته ډېر مشکلات درپېښ کېږي که تاسو وګورئ اسلام آباد کې دا حالات دومره له مارچ روان کړی حالات ټول ټرافیک آر سی ودرولي دي په دې کې مریضان دي سټوډنټان دي هغو خپل روزمره هغه کارونه چې دي هغه نشي کولی نو زما مطابق دا ډېر غلط کار دی عمران خان خو چې زه د ملک د مفادو دپاره او د دې ولس دپاره لیږم دی خبره کې څونه صداقت یاره جي په دې خبرې کې خو سره صداقت ځکه نشته چې دا دعوا هر یو مشر کوي چې زه د قوم د مفاد لپاره لګیا یم او دې لپاره لګیا یم یو ځل هم د مفاد لپاره نه لګیا هر سړی خپل ذاتي مفاد لپاره لګیا دی او د دې قوم د سره مستقبل نشته چې عمران خان ورپسې وي نو څه ګڼئ را روان الیکشن دی څوک د دې وطن دپاره سلیکټ کوو یاره جي زما په نظر کې خو د نظریاتي کارکنان چې کم دي هغو زه په خپل هغه باندې ښه ګڼم چې هغو ملک دپاره څه کولی شي او نظریاتي کسان چې دي هغه څوک مخکې بوستل نه غواړي